او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې یو انسان کور ته را داخل شي او دی وی بسم الله الرحمن الرحیم او بیا د ماسخوتن ډوډۍ خوري بیا وی بسم الله الرحمن الرحیم شیطان د نورو شیطانانو ته وی په دې کور کې ستاسو د شپې زیم نشتا او په دې کور کې ستاسو د ماښامې خوراک هم نشتا اوس په دې شپې له به بل ځای ګورئ او چې کله د انسان بسم الله نه وي د ماښام خوراک تر ماسخوتن کېناست بسم الله یې ونه وي شیطان خپله ملې ته وایي د شپې زیم تاسو ومونته او خوراک وموند تاسو نو چې تم په کور کې او شیطان هم در سره پکې شپه کوي دې کور کې به د برکت سي ته ډوډۍ ته کېناستې او شیطان هم ورسره ډوډۍ ته کېناسته نو ستا څه خیال دی چې لاس پې اووه ځله په صابون باندې انځلي نه ورغلی به یې هغه لیټرین کې چې د کم ګن غورځولی دی په هغې کې به یې ورښکته کړي خوراک به در سره کوي ویڼی کې به یې ورښکته کړي خوراک به در سره کوي دا ولې داسې بیماری ګډې شوې د انسان وجود کې دا ولې رونو دا شیطان در سره خوراک کوي پخوا وګوره خلک به وږي چې رابلل بیبې د ګوړه خورا یو چکې بیبې د پیاز غوټه راکه پیاز سره به اوچه ډوډۍ خوړه او ګوړې سره به ډوډۍ خوړه وی به بسم الله قسم دې ستا د پولو نه پکې خوند زیاتو ته نن پولو ته ناستې نن چرګ او غوښې ته ناستې نه ته بسم الله وې نه دې ښځه بسم الله وی نه دې بچي بسم الله وی یاره قسم دې خوندونه د هر څه نه روک شوي دي خورې به خوند پیدا شي خوند او لذت پیدا کول والا څوک دی هغه الله تا د الله نوم وانغېسته